أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. زمونږه د زندګۍ یو کال چې 2024 هغه ختم شو او 2025 شروع شو. د عام خلقو د پاره د کال دا بدلیدل خو اسې صبح شام او سار کېدل او ماښام کېدل دي، د شپې او د ورځې د یو تیرېدل دي او هغوی دا په غفلت کې سلیبریټ کوي چې مونږ به نیو ایر نایټ مناوو، جبکې اخیار خلق وی چې نه، دا د کامیابو او د ناکامو یو پروانه وه چې زمونږ د لاس نه لاړه او مونږ ډکه کړې ده، یا به د ناکامۍ په صورت کې او یا به د کامیابۍ په صورت کې. د یو حدیث مفهوم دا دی چې هر سار چې کله صبح طلوع شي نو هغه اعلان کوي چې زه خپل رب تخلیق کړی ما، ان دا ورځ چې دا اعلان کوي چې زه خپل رب پیدا کړی ما او زه نوی مخلوق ما او زه ستا په عمل باندې ګواه جوړېږم او زه چې نن تیره شم دا ورځ وي نو بیا به تر قیامته پورې چرته رانه شم. گویا کې د 2024 31 دسمبر دا اعلان کاو چې زه نن راغلی ما او زه ستا په عمل باندې ګوایم او زه به تر قیامته پورې بیا چرته رانه شم. نو ته ویلی شي چې په کال کې 365 ورځې دي او موږ د 365 ورځو یو کتاب ولیکو چې په هغې کې 365 صفحې دي او هره صفحه زموږ د عمل نه ډکه ده. که هغه ښیي نو موږ ته پې حوصله میلاویږي او موږ د الله شکر ادا کوو. که هغه صفحې ګندی نو په 2025 کې موږ له پې پکار ده چې موږ پې استغفار ووایو او آینده نه کرنے کا اراده وکړو. هوښیار خلق خپل احتساب پخپله کوي او کم خلق چې انټرنل اډیټ کوي د هغې محکمې کامیابي په ظاهر دی چې بار د هغه سره اډیټ یا احتساب وشي. د دې وجې نه هر یو سړی به کوشش کوي چې هوښیاري چې زما 2025 د 2024 نه ښیي. دا یو روایت دی چې ډیر مشهور دی او ډیر د کار دی، د چا نن چې د پرون نه ښه نه جس کا آج کل سے بہتر نہیں وہ خسارے میں ہے. نو کم سړی چې په 2025 کې کردار د 2024 نه ښه نه نو دی تاواني دی. نو د تاوان نه د ځان بچ کولو دپاره مونږ نن په دې به سوچ کوو چې 2025 به څنګه تیرو او د هغې دپاره یو د قرآن د رسول الله صلی یو دعا ده، وجعل الحیات زیادة لی فی کل خیر. زما ربه زما ژوند داسې کې چې هر ژوند هر نیکسټ ډے زما د پرونۍ ورځې نه د خیر دپاره پکې اضافه شوي، کمی نه شوی. نو د خیر د اضافې دپاره زه چې پروګرام جوړ کړو نو لومبنۍ خبره دا ده چې موږ په آینده په 2025 کې چې کم کار د کولو دی نو د ټولو نه په ټاپ خبره دا ده چې موږ د خپلې کانې جایزه والو چې دا کانه څنګه ده. خوراک، د خوراک دپاره 3 سوالونه آپ کیا کھاتے ہیں، څه خورې؟ دویم سوال دی کب کھاتے ہیں، څه وخت خورې؟ او دریم سوال دا دی چې کیسے کھاتے ہیں، ته یې څنګه خورې؟ نو خوراک آپ کیا کھاتے ہیں چې څه به خورې؟ نو قرآن خو موږ ته ویلو یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، پاک څیزونه به خورې. طیب هغه شی چې هغه حلال ومي، هغه خوشګوار ومي. نو که موږ په تیر کال کې ګنده څیزونه خوړلي
نو په آینده کال کې به د اوس نه اراده کوو چې موږ به طیبات خورو. وی هر هغه شی چې ستا د پټي نه راغلی او هغه ستا پټی هغه به زیات تر امکان دی چې دا به پاکي، او هر هغه شی چې د کارخانې نه راغلی یعنې په کارخانه کې تیار شوی د هغې زیات چانس دا دی چې هغه به ګندی، ستا دپاره به پوایزن یا زهري، ته به په ځان نه پوهېږې خو تاله به نقصان درکوي. وی مثال لا ته وایه، وی مثال ټماټر دی. هغه ټماټر چې ته د پټي نه راوړې او بیا هغه کټ کې او هغه بیا په خپله چکنۍ کې یا په خپل سلادو کې استعمال کې، دا طیب هم دی، دا پاک هم دی، دا تازه هم دی. خو هغه ټماټر چې هغه د کیچپ په صورت کې ته د ماټ نه راوړې، نو دا چونکې په کارخانه کې تیار شوی دی، دا د ډیرو لاسو نه وتی دی، نو دا ستا دپاره خطرناک دی. نو زما ستا دپاره ښه خوراک د خپل پټي د شړشمو ساګ دی، د ملخوزو ساګ دی، د خپل پټي ټماټر دی، د خپلو باغونو سبزي ده، او د خپل کور چرګ دی چې هغه تا په خپل لاس حلال کړی. د دې وجه نه چې که ته د دوکان نه ورید شوی چرګ راوړې او هغه تا ته دوباره ری بوایل کړی د روړي، نو میبي چې دا مرداري، او میبي چې دا غوښه چې ته کومه استعمالوې دا د خرۍ او یا د سپي. ډېرې موقعې باندې خلق په دې نیولی شوی دی. نو زه چې خپل خوراک پاک کو، ځکه چې الله وایي چې تاسو به احل لکم الطیبات، او طیبات په خوراک کې به موږ هم کیا کاتے ہیں، نو موږ به هر هغه شی خورو چې زموږ په پلانټ بوټي ته م وایي او پلانټ کارخانې ته م وایي، دلته یې پلانټ ولګاو. نو د کم پلانټ چې د بوټي په صورت کې د هغې نه موږ تحصیل شوي هغه به خورو، او کم پلانټ نه چې راوتی شي د کارخانې نه راوتی شوي موږ به ایوایډ کوو. د مشین سے بنی ہوئی غذا دا اکثر زموږ دپاره پوایزنسي، دا به نه خورو، ځکه چې الله تعالی موږ ته ویلي چې تاسو به پاک سیزونه خورئ. او د هغې مثال موږ د ټماټر ورکو. نیچرل سیزونه چې کم خلک خوري د هغې خلقو صحت ښي او د هغې روح پم پاکي، او کم خلق چې ان نیچرل سیزونه خوري نو هغې روح دومره ګنده شي چې بیا ورته هدایت نه ننوځي. راځئ چې په 2025 کې خپله کانا پاکه کو. دویم دا چې آپ کب کاتے ہیں، څه وخت خورې؟ نو هغوی چې زه خو سهار هم خورم او 10 بجې هم خورم، بیا یو بجه هم خورم، بیا ماښام هم خورم. نو وی خبر نه یم، خو قرآن کې دی د صورت اعراف آیات دی، یا بنی آدم خذو زینتکم، د آدم زویا کپړې ښکلې واچوه. زینتکم هغه کپړې باچې چې پای کې ته ښکلی ښکارې، باعزته پکې ښکارې، باوقاره پکې ښکارې، او په هغې کې ته کنجر هم نه ښکارې او لو کریکټر والم نه ښکارې. او بیا دا خبره چې جومات ته به ځې او مونځ به کوې عند کل مسجد، خو بیا ورپسې دا دی چې کور ته راشې او یا ډایننګ هال ته لاړ شې نو وکلو وشربو، خوراک به کوې خو ولا تسرفو، زیاتې به نه کوې. نو وایي چې د نن سبا مخلوق اکثر نوجوانان خصوصا د خوراک عادت شوي دي، هر وخت د بیزې په شان شخون وخي، او کم خلق چې هر وخت شخون وخي د هغې معدې خرابي او د هغې خېټې غټي، د هغې بلډ پرشر زیاتي، د هغې کولیسټرال ښایي، هغې ته شوګر کیږي. نو خوراک به ډېر نه کوې. وی څه وخت به خوراک کوم؟ د حدیث مفهوم دا دی چې څه وخت وږی شي نو خوره. نو وی څه وخت به بس کوم؟ وی چې لا موړ نه یې. د دې نه دا پته لګي چې کوم خلق ډرقې کوي نو دا خلق ښه خلق نه دی، دغه الله تعالی ډرقې خوښ نه وي، او ډرقي ته به خبره نه رسې نو خورې به، او په هغه ټایم به خورې چې ښه وږی شي. او مناسب دا ده چې په ورځ کې 2 پیرې صرف کانه کې، ځکه چې د کانې د استعمال دپاره کم ایکسرسایز او کم محنت پکارو ناغم ختم شوی دی. نو د کانې نه علاوه بل کار چې زما ستا په ذمه دی چې ایکسرسایز به کې. ایکسرسایز دا چې تا ته پوخا چې آواز وکړو نو ته